د یو جینۍ په نکاح کې د هغې رضا ضروري ده او که نه، او که یو جینۍ د خپلې رضا دپاره صرف دسخط وکړي نو د نکاح په قبلېدو کې دا کافي ده که نه ده کافي. ګوره یاد ساته، څنګه چې د هلک رضا ضروري ده په نکاح کې، دغه شانتې د جینۍ نکاح کې هم د هغې قبول شرط دی. چې هغې نه یې قبوله کړې که نه، د چا پلار یې په زور نشي کولی. پوهېږئ په دې خبرو؟ د هغې نه به اجازت هلې، چې هغې کله اجازت ترکو او خبره قبوله کړه بیا درسته ده، او که یې نه ده قبوله کړې نو نکاح درسته نه ده، که پردی نکاح کې. او دویمه خبره چې یاره که هغه دسخط وکړي د قبول لپاره نو درسته ده که نه، بلکل درسته ده، په شرط دوکه نه یې کړي چې سټامپ په خالي سټامپ باندې په هغې باندې دسخط وکړي او بیا په سټامپ کې بل څه ولیکي. نو که دوکه نه وي او که زبردستي نه وي نو د هغې ساین هم کافي دی. ښه، او د حق اصول څه دي؟ د حق درې اصول دي. حق دریو څیزونو ته وایي: سمه خبره کول په سمه طریقه او په سمه موقع باندې. سمه خبره کول په سمه طریقه او په سمه موقع باندې ته حق ویلی شي. ځینې سړی که نه وایي زه خوله پسې سپی وتړي وایي زه حق وایم، دې ته حق نه وایي، دا بېوقفتوب یا بدماشي، یا بېوقفتوب یا بدماشي. هر ځای کې څوک حق نه وایي. ځینې ما ډېر خلک لیدلي دي چې هغې نسبت د قرآن او د حدیث سره یا یو جومات کې امامتي کوي، په منبر باندې کینی کنزل کوي، منبر باندې کینی کنزل کوي، یا په منبر باندې ولاړي پردي غیبتونه کوي، یا په منبر باندې ولاړي نامناسبه خبرې کوي. وایي دا زه حق بیانوم، دې ته حق نه وایي، دې ته یا بېوقفتوب وایي یا ورته بدماشي وایي. دا دوه خبرې دي، دې نه سوا درېیمه خبره نشي کېدی. ځکه د حق خبرې اصول څو دي؟ درې. حق څه ته وایي؟ صحیح خبره کول، سمه خبره کول په سم وخت کې په سمه طریقه باندې، دې ته حق ویلی شي. ښه،